بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کو په نام د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. کتونکو منګور نشاط چوک کې موجود یو او د پی ټی آی حکومت تحریک انصاف د هغې 3 کاله تقریبا مکمل شو. د عوامو نه پوښتنه کوو چې په دې 3 کاله کې آیا پی ټی آی په څه طریقه تبدیلي راوسته. یو تبدیلي خو موږ ته معلومه ده چې هغه نرخونه داسې تیز کړي دي چې غریب یې په خودکشۍ باندې مجبوره کړی دی. زموږ سره دلته کې څه مشران موجود دي چې هغه څه وایي. پی ټی آی د حکومت 3 کاله وشو، ټیک شو جي؟ څه یې محسوس کړو؟ هېڅ هم نه محسوس شو. خلک یې غر کو تباه کو. ارزاني څومره راغلې ده؟ ګراني راغله ده. څنګه راغلې ګراني؟ ولې هر څه کم ځای ته ورسېدو. اوړه په څو کې دي، چیني په څو کې ده، غوړي په څو کې اوړه 1300 1400 دي، غوړي هم ګران شو. او د تپوس تیل خو ارزانېږي. د تپوس څوک نشته. ته اورېدو حکومت ته څه مطالبه کول غواړي ځکه چې د بدلون د حکومت ختمول یې پکار دي. خلک یې غر کو. په دې حواله سره مونږ خدا خبره کوو چې مونږ ته به اول 35,000 روپۍ بل لا ته اوس 1 लाख روپۍ راځي. مونږ به په باره 13,000 روپۍ من غوښه اخیسته، اوس هغه غوښه مونږ ته په 25,000 روپۍ میلاویږي. د دې سره سره به مونږ ته د دې دکان د بجلی بل چې مونږ ورکو نو 8,000 به 9,000 به اوس هغه 12,000 15,000 18,000 دی. دې سره سره په 1800 روپۍ به مونږ یو ټیم غوړي اخیسته، هغه اوس په 4,200 روپۍ دی. د دې سره ارسر ګران شوي دي. نن تاسو ټماټرو تپوس هغه په کوم حالت کې دي؟ د غریب سړي د اخیستو بالکل نه دي. غوړي نه دي، چین نه چینی نه هیڅ قسم ته چین سکون هیڅ نه. مطالبه کوو چې موږ ته په دې غریبانو لپاره نظر وساتي، موږ ته لپاره ارزاني راولي او موږ ته پکې لکه مثلا په ارشي کې هغه ورځ ته ورځ چې سړی کله راپاسي سهار د خوب نه نو سوی د عمران خان په حکومت کې تبدیلي راغله. شي کوم شی چې تا ماښام په سل اغستې هغه به سهار په 2 سوی. نو مونږ به چې دې لګوټې مونږ ته ارزاني راولي. تیل شو، غوړي شو، چینی شو، هر څه پکې ګران دي. غریب پکې تباه دی. نوکریانې پکې هم نشته، روزګار پکې هم نشته، ټول خلک خراب دی، پریشانه دی. دوی خو تبدیلي به راولو، څه تبدیلي محسوس کړه؟ تبدیلي به په قلاره راځي. نو اوس موږ لا تبدیلي نه ده لیدلې. د حکومت ته څه اپیل کول غواړئ؟ موږ دا اپیل کول غواړو چې دې غریبانو سره دې لږ ښه وکړي، غوړي ورته ارزان کړي، چیني ورته ارزان کړي. 3 کاله د موجوده پی ټی آی حکومت شو، ځکه چې په مرکز کوم د پی ټی آی حکومت دی او په صوبه کې هم څه یو محسوس کړو؟ څه محسوسوئ؟ بس محسوس خو همدا کړل چې د خیره چې لکه په 3 کالو کې مار څه زده کړله او الحمدلله چې بس دا کم زموږ سره وشو. انشاءالله چې بیا به داسې نه کېږي، خو بس دوکه شو. موږ پښتانه چې یو نو دوکه مو خوړه غټه او دا کم حالات چې به موږ باندې راغلل نو لکه موږ د دې لایق نه وو. موږ باندې د دې نه مخکې هم ډېرې غټې غټې لانجې راغلي او په لومړي ځل باندې زموږ په خیبر پښتونخوا کې عمران خان صاحب له چې کوم عزت ورکړی دی د هغې هغه احسان چې و هغه هم د خلکو ونه ګڼو. ډېر غټ عزت یې ورله ورکړی دی. خو لکه د هغې باوجود زموږ د خلکو سره داسې وشو، ګراني راغله، مهنګایي سیوا شوه، قسم قسم حالات. ټماټر دی چې راغلي نو پیمان چې هغه هم نشي راغستی. غربت ډېر زیات سیوا شو. بل خوا چې لاکډاون دی د دې د وجې نه مسلې دي. نو لکه زیاتې لکه شروع دی سراسر. بیلونه په څه حالات کې دي؟ بیلونه خو چې دي خانجي بس ځین چې په دغه بجلۍ ځان نه سو نو ښه به یو داخلول خو نه دي پکار. نو دغه حالات دي چې زما خو د موجوده حکومت د مشرانو ته دا درخواست دی چې مهرباني دې وکړي او په دې نظرثاني وکړي او د هر شي ته په خپله باندې چیک اپ کوي. نو لکه ښه خبره به وي. تپوس نشته لکه که چا څه وکړه شیر ناپروسان دی. نو موږ د دې خبره باندې دونه ګیلمن یو. انتظامیه هم داسې حال ده؟ بلکل ټول اوده دي جي. که هر څه انتظامیه ده او که هر څه دي خو ټوټل اوده دي. څوک هم تپوس پوښتنې ولا نشته، پوه شوې، او لکه نور هېڅ هم نشته جي. په یو هوټل کې به نه یو ریټ وي، په بل هوټل کې نه بل ریټ وي، بل هوټل کې به نه بل ریټ وي. دلته چې سودا کې یو شان وي، په یو سودا کې بل شان وي. بلکل جي. اوس په لنډو تاسو په دې دکان کې یو شیز راوالی، دلته به یو ریټ وي، دلته کوڅه کې بل ریټ وي. ټماټر والا ورشه یا ګاډۍ والا ورشه یو شیز راله یو ریټ بل ریټ. تپوس نشته. نو چې تپوس به یو ځای کې نه وي خو هر سړی خپله ملکي شوه که نه. نو خبره دا ده آصف عمران خان صاحب مشر دی خو نور هېڅ شی هم نه دی. لکه آصف د خلکو په بابت کې لکه دا څه نشته. هغه ته غریب خلک ښکاري کم چې نوکر پیشه دي، دا ریډۍ والا او کم مزدور کاره خلک چې هغه ته هغه نه ښکاري او نه دا مزدوران نه دا غریبانان ورته ښکاري. هغه که څه سیوا کوي پنډ پیسه څونه روزي نو پیکج دا خلکو لپاره روزي چې کم نوکر پیشه خلک ته اوس نه څه وس چارې رسي. زمونږ غریبانان خلک چې هغو دپاره هېڅ قسم هغه څه سوچ نه دی کړی، نه یې د هغو دپاره داسې یو قدم اوچت کړی دی چې لکه دې خلکو ته لږ سهولت میلو شي. هېڅ هم نه یې تیار کړي. بس لکه ټول 3 کاله په خوب بوده باندې دغه شان تېر کړل. خپل نوم ووایه دا کم دا 3 کاله کارکردګي پی ټي آی حکومت جوړ کړه په دې باندې څونه تاسو مطمئن دي؟ زما نوم حضرت علي دی او د منګورې ښار سره مې تعلق دی. تاسو د حکومتي کارکردګۍ خبره وکړه، نو حکومتي کارکردګي څه ده؟
هغه خو میاشت پس د کابینې اجلاس یې د منګکانو په شانتې راټول شي او یو بل پاس پیل ورکړي او هارون یو بل ته په غاړه کې وایي بس زمونږ کارکردګي ښه ده. کارکردګي به هله ستا ښیي چې ته په ګراونډ باندې راوځې، چوک ته راوځې، دغه ته راوځې، سیکیورټي حصار نه راوځې، د عوام خیر خبر والې او د عوام نه تپوس وکړي چې آیا د مزدور سړي حال څه دی، پوه شوې. نو هله به ستا د کارکردګۍ پته لګي. په دې کې نه کېږي چې تاسو خپلو کې راټول شئ او یو بل ته پاس پیل وکړئ او بس زموږ کارکردګي ښه ده. په دې باندې کارکردګي نه ښه کېږي. په دې 3 کاله کې تا د قوم له 100 کړل، د نوکریانو خو دا حل دی چې ته د دې ملک اولنۍ لکه په ټوله دنیا کې به داسې نه کېږي لکه څنګه چې په دې ملک کې کېږي. د نوکرو په نوم باندې د سټوډنټانو نه دغه راټولې شي، پیسې په بینکونو کې جمع شي، هغه په کروڑه او ارباو روپۍ راټولې کړي، په دغه چې دی نو نوکري چې دی نو هغه په خپلو کې وویشلی شي او د دغه په نوم باندې د ټیسټونو په نوم باندې په بینکونو کې زمونږ خلک چې دی، زمونږ سټوډنټان چې دی، غریبانان د یو او بل نه پیسې قرض کړي 800 900 هغه په بینکونو کې جمع کړي، د هغې چې ریزلټ راوځي هغه نوکریان یې په خپلو کې تقسیم کړي. دغه خو د نوکریانو حل دی. د کورونو په دغه باندې په نومونو باندې پیسې په اربونو روپۍ راټولې شوې، د هغې پته ونه لګېده چې چېرته لاړې. د ډیمونو په نوم باندې پیسې راټولې شوې، هغې پته ونه لګېده چې چېرته لاړې. خو بس دغه یې رخ کړي دي چې غل به رانسم، ډاکو به رانسم. خپل غل ډاکو نه رانسي، خو تیرا چور مرداباد، میرا چور زنده‌باد. بس مونږ خو دا محسوس کړو چې ډېره زیاته مهنګایي ده. د شي تپوس کې یو په 2 سوه شی دی، که هغه دوايانې دي، که هغه اوړه ده، که هغه چای دی، که هغه چیني ده. داسې بیلونو ته وګورئ، هر شی یو په 2 سوه شو. زموږ دا درخواست دی عمران خان ته چې لږ په دې مهنګایي باندې لږ نظر وساته. د دې ځای مینېګان ایم پي ایګان دي، هېڅ یې ونه کړلو. مهنګایي بې انتهایي سیوا ده چې کم شی به مونږ په یو ریټ اخیستو، نن په یو ریټ دی، سبا په بل ریټ دی، بل ورځ په بل ریټ دی. دوایانو ته وګوره، د شوګر دوایي ده هغه په 350 روپۍ وه، نن سبا په 675 روپۍ باندې ده، تربل شوه، بلکې ډبل هم نه شوه. نو مونږ به دوایانو له وګټو، که بچو له وګټو، که رزق له وګټو، که کرایه نه له وګټو، که بیلونو له وګټو، څه له وګټو. آخر غریب طبقه ده، کم از کم گزاره کوي. یو کس 500 روپۍ دیاړي اخلي، په 500 اول خو میلاویږي نه چې میلاو چې 500 روپۍ 600 روپۍ دیاړي ده. که هغه دی کې کور کرایه ورکړي، که د بجلی بیل ورکړي، د ګیس بیل ورکړي، د اوبو بیل ورکړي، ناجوړتیا پې وکړي، غم خادي پې وکړي او که خېټه پې وساتي. زموږ دغه عرض دی چې لږ مهنګایي باندې لږ نظرثاني وساتي. کوي پی ټی ایل دا 3 کاله وشو، هغو کړي څه دي، لکه زموږ زړونه هغو وټکولو. پې موږ به مهنګایي ختمو، موږ به کرپشن ختمو. کرپشن ته تاسو وګورئ، هر شي کې کرپشن دی. دا راته ووایه د پی ټی آی 3 کاله حکومت مکمل شو، په مرکز کې هم دغه حکومت بانی ختم شوي دي، په صوبه کې هم. او دا راته معلومه ده چې دا پی ټی آی ورکر مې څه دي محسوس کړو، تاله څه درکړو. موږ له جی دغه راکړو چې مهنګایي راته ډېره سیوا کړله او هر شي ته بازار کې تکلیف ته په ګاډي رش سیوا شوی دی. روډونه یې جوړ کړو، خو بس ځان دپاره یې جوړ کړو او عوام ته ډېر زیات تکلیف کړی دی په مهنګایي په هکله باندې. او هر شی ډېر زیات ګران کړی دی، بې انتهایي ګران کړی دی. او جی او نور غریب شی له ډېر نقصان ورکړو جی، ډېر زیات نقصان یې ورکړو. او جی